मुफ्ती तुफैल राजी साहब के दिलचस्प और इस्लाही बयानात सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जज़ाकल्लाह। چې کم کسان الله والی او د دنیا نه لاړو وفات شو نو الله تعالی فرمایي قرآن کې لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه به په دو باندې یری او نه به په دو باندې غمجنتیای. خوف هغه څه ته ویل کېږي علامات کم څه چې را رواني، نو په ده باندې د قبر حالات دي، په ده باندې د محشر حالات دي، په ده باندې پولیس ویرات دي، دته د جنت او د جهنم فیصله ده، د محشر د ورځې رسوایی ده. لا خوف علیهم په ده باندې به یره نه ولا هم یحزنون، نه به دو غمجني چې یاره شاته زما رور پاتې شو، شاته زما زوی پاتې شو، شاته زما بیبي پاتې شوه، شاته زما کاروبار پاتې شو، شاته زما جایداد پاتې شو. نه نه مړه داسې دي، دا خو هیڅ شي حیثیت هم نه لري. اصل حیثیت هغه د جنت دی، هغه د آخرت د مزو دی. نو وطمئن بها، دو په دې دنیا باندې اطمینان کوي. چا چې په دې دنیا باندې اطمینان کړی دی، والذین هم عن آیاتنا غافلون، او کم زمونږ آیاتونه دي د دې نه غفلت اختیاروي. الله تعالی فرمایي دغه کسان څوک دي؟ اولئک مأواهم النار، د دو ټکانه دا جهنم دی، دو به جهنم ته ځي او د خپل کسب د وجې نه ځي. کم کار چې کړی دی د هغې د وجې نه ځي. الله تعالی فرمایي پسې ظلم نه کوو، د خپل کار د وجې نه ځي. او کم کسان ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان یې راوړی دی او د ایمان سره سره اعمال صالحه کوي. یعنی صرف ایمان نه بس زه مسلمان یم الحمدلله زه به جنت ته ځم، نه، د هغې مطابق به ته نیک اعمال هم کې. چې کله نیک اعمال دی برابر شوه نو یهدیهم ربهم بایمانهم، د دوی د ایمان د وجې نه الله رب العزت به دوی ته لار وښی. دوه تفسیره دي. یو تفسیر دا دی چې الله رب العزت به دوی ته د نیکو اعمالو توفیق ورکړي، دا لاره به ورته وښی کوم چې موږ غواړو. اهدنا الصراط المستقیم، ای الله موږ ته نیغه لار وښی. نو علما مفسرین فرمایي چې یهدیهم ربهم نه مراد دلته دقه لاره ده چې هدایت به ورته وکړي د نیغې لارې. او بعض علما فرمایي چې د دې نه مراد دا دی یهدیهم ربهم بایمانهم، د دوی د ایمان د برکت د وجې نه الله رب العزت به دوی ته د پولیس ویرات لاره اسانه کړي. پولیس ویرات باندې به ځي، د هغې نه اخوا څه دی؟ جنت دی. کم جنت دی؟ تجري من تحتهم الانهار، د هغې لاندې به نهرونه بهیږي. الله رب العزت د جنت سیندري بیانوي چې داسې جنت وي چې داسې یو وی ده، داسې طریقه ده، یعنی صرف زمونږ هغه رغبت پیدا کوي. نور جنت په باره کې ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، د وسه پوري یو سترګې لیدلې نه ده چې دا څنګه جنت څنګه دی، د جنت دنیا څنګه ده، دا چا نه دی لیدلي. ولا اذن سمعت، یو غوږ چېرته اورېدلې نه ده. ولا خطر على قلب بشر، او د انسان په زړه باندې د هغې خیالات نه دي تېر شوي. مونږ خو صرف د دنیا د شیزونو ته ګورو که نه، نو په دې باندې قیاس کوو چې یاره داسې به وي داسې به وي. مونږ چې هلته مڼه وخورو چې مونږ وایو یاره په جنت کې هم داسې مڼه وي، دا څه مڼه ده؟ دې هېڅ حیثیت نشته. دا څه د دې جنتیانو دپاره په جنت کې چې کوم نعمتونه پیدا کړي دي الله رب العزت صرف د انسانانو ته د هغې هغه صرف هغه سمپل یې ښودل نومونه چې بهی زنانه به وي، نو موږ په سوچ کې خپله زنانه راولو چې داسې به وي. نو زمونږ زنانه د دنیا زنانه دا خو د عیبونو نه ډکې دي، بې وفایي کوي، خپل مفاد پرستی کوي، زړونه د نفرتونو نه ډکي، د ټول عمر احسانات ورسره کوه 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 کوه، یو ورځ صرف د هغې د طبیعت کار ونه که، جوهر څه لاړو بس مړه تا ته ورته چې نرتوب کار دې کړی دی، تا کله ماله کپړې راوړي دي. ویل دا ټول عمر دله چا راوړی؟ دا ټول عمر تاله کپړې چا راوړی؟ تا ماله کله راوړي؟ نه دا ټول عمر دله چا راوړی؟ نه ټول عمر خو دې راوړي دي، خو د یو ځل دې پکې صحیح رانه وړي. او ته په څه پوهېږې؟ ته ما ته پرېږده زه لاړ شم دکاندار ته چې ته باس وینې چې ما دله دا پیسې چې دا جوړه دله ما په 2000 روپۍ رانه وړه که نه، تا په 3000 درکوې، ما له په 2000 راکړې. بلکل داسې کوي. تا چې دا کم دا پیزار دې راوړي دا څه پیزار دي؟ زه دله داسې پیزار راوړم، ته ما پرېږده، زه ما صرف دې بازار ته پرېږده چې ته یې وینې. د خاوند نه مني. هغه یو خاوند و که نه، یو ډېر نیک سړی و، ډېر زیات بزرګ و. وکم ده ته قصه؟ وکم ده ته؟ ښه خوشحاله. یو هغه ډېر بزرګ و، ډېر نیک سړی و. د هغه کرامت و چېرته هغه په هوا روان و. په هوا روان و چې هغه ښځې یې لیدلی چېرته، خو پېژاندو یې نه، په هوا اوچت وتی. خاوند چې کله کور ته راغلی دی، دې ښځې ورته ویې
وایي خبرې وایي ته هم ځان ته بزرګ وایي ته هم وایي چې زه بزرګ یم وګوره هغلته وایي یو سړی روان و په هوا روان و دومره ښکلې روان و په هوا چې هغه ورته مسلمان یا خو زه وم وایي ښه ښه ځکه دې دا یو خپه وایي کږه وړه وایي ما هم وایي چې دا یو خپه چې کږه وړي نو دا ستا د وجې نه ده لکه هغه عیب یې پکې راښکاره کوو چې ټیک ته لکه بزرګ خو یې او الوز یم خو مسله در پکې ده یعنې ستا هغه خوبي به نه بیانوي بهرحال داسې زنانه دي داسې زنانه به الله رب العزت دې جنتي له ورکي داسې جنتي له داسې زنانه به وله ورکي چې د دې زنانه دا زړه دا به دې جنتي ته ښکاري دا زړه به ورته د جنتي ته ښکاري او څنګه مونږ په ګلاس کې د شیشې په ګلاس کې شربت واچو که نه روح افزا پکې پروت دي یا پکې ټنګ شربت پروت دي نو که خیال هم کړي دا څنګه چې دا سړی اوبه یا شربت راړی دا پاره ښکاري چې یاره څونه بره روان دی څونه پکې شربت راغی څونه ځای پکې باقي دی دقه شان به د دې زنانه په دې زړه کې د دې انسان د دې خاوند دا محبت ښکاري چې نن یې پاره څومره ده څونه سیوا ده څنګه ښځې دي د هغه زنانو بیماری نه راځي د دغه زنانو پوزې نه بهیږي چخې پکې نه وي خراج کې کڼې دا کم څیزونه چې زموږ ګندګي ده په دنیا کې 1 2 دا څیزونه مکمل نه وي بالکل پاکې صفا تا ته محبت پکې خپله ښکاري چې داسې زنانه ده زما داسې ښځه ده زما نو دقې دپاره کوشش وکړو دې دپاره محنت وکړو چې دا مونږ ته حاصل شي مونږ په دنیا پسې نښتو دا وطمئنو بها دنیا په زندګۍ باندې مطمئنه شوي چې بس دقه زندګي ده ان الذين امنوا نو د دوی دپاره به صحیح چې انشاءالله درس ختم شي بیا تاسو سوالات کوئ زه به جوابونه درکوم ټیک ده تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم مونږ چې نن سبا د دنیا چېرته یو سیل سپاټې ځای ته لاړ شو که نه ځینې ملګري پکې لاړ شي نو هلته بیا ویډیو وکړي بیا راولیږي دا ملګري ورته پسخی راپسخی ولکه ګورم واورو له تلي وو پلانکي ځای ملم جبې ته تلي وو مرغوزار ته تلي وو کالام ته تلي وو یا مري ته تلي وو نو به یې وګوره دونه ښایسته ځګونه دي نو چې هغه کله دا خلک چې کله چکر له ځي که نه نو تاسو به خیال کړي نو چکر له چې کله خلک ځي نو خلک ډېر خوشحاله وي خو چې کله دا غاړي واپس راځي که نه بیا ټول ډېر بېسوری ځکه چې یو خو د هغه زګي د هغه حسن پسې خفه وي چې یاره پاتې شو رانه نو الله رب العزت فرمایي چې دا داسې جنتونه دي هلکه سړي دومره محنت وکړو څه یې وکړه ځان له د ټولې زندګۍ په محنت باندې یو کور تیار کو چې کله کور تیار کو کور کې ټایلونه ولګول او چمن یې پکې تیار کو او چمن کې کار کوي ځان له پکې دا ګلونه لګوي او एकदम پړه باندې خړه راله او خپل زوی ته ویې راځه بچی چې دواړه د ایمرجنسي ته ورشو او گاڑی سٹارټ کو ایمرجنسی ته راله په خپله باندې دقه سړی ډریوینګ کوي او ایمرجنسي ته راغی ایمرجنسي کې ډاکټرانو وکتو په خپله باندې په سټریچر باندې سم لاستو دا ریل حقیقت ته یم په سټریچر سم لاستو ډاکټر ته وایي ډاکټر صاحب زما طبیعت لږ دغه دی په دې ځای کې باندې مې خړه ده او ډاکټر ورته د بلډ پریشر پټه ولګوله بي پي وله چک کوي او په دې کې د سړي نه روح ووت او وفات شو دا څه زندګي ده یار نو الله رب العزت فرمایي نه نه تاسو همیشه دپاره به دا جنت بس اوس هم ته څوک نشي ویستی څوک داسې نشته چې تاسو د جنت نه اوس وباسي چې هلکه به وځئ بس دی نه نه که سړی په ژوندانه نه وځي نو په مړینې دې وباسي جنازه ولې اوچته کړي دعواهم فيها سبحانك اللهم د دوی ویناو په دې جنت کې دایي سبحانك اللهم پاکي د تعالی را یا الله نو علماء مفسرین فرمایي چې جنتیان او د دوی خادمان دا په آپس کې په دې انداز باندې خبرې کوي چې کله دوی زړه وشي خوراک ته نو دوی به سبحانك اللهم نو خادمان به پوه شي نو هغه به وایي چې لبیک وسعدیک مونږ حاضر یو بالکل سعادتونه د ستاسو دپاره او فوراً به درستخان ولګولی شي نو دا درستخان به داسې لګي چې یو میل به دا اوږد وي د جنتي دپاره په جنت کې به یو میل اوږد درستخان او یو میل به اوږد پلني لمبایي چوړایي یو میل ده او په دې باندې به 80,000 کاسې پرتې په دې درستخان باندې به 80,000 کاسې پرتې او په 80,000 کاسو کې به 80,000 قسمه سالنونه پراته د لپاره خوراک او د هر یو ذایقه به د بلې ذایقې نه جدای مکمل جدا نو چې دې داسې نه ده چې یو سالن مونږ نن سبا دلته ایسي که نه چې یو مثلا په درستخان باندې پلیټونه پراته دي نو چې یو 2 قسمه وخورې سړي بیا اړه نه کېږي نو هلته به داسې نه وي
د دې اویاو زرو کاسونه به دې خوراک کې خوري به د هر یو ذایقه به مکمل جدای بلکې علما مفسرین فرمایي چې د هرې نوڼۍ ذایقه به جدای د هرې نوڼۍ لګیا په یو پلیټ کې دی لیکن ذایقه به جدای نو چې کله دوی دا روټۍ وخوري اویاو زرو کاسونه او د یو میل اوږه د یو میل پلن دسترخوان نه چې کله دې دا روټۍ وخوري نو دی په اخر کې وایي الحمدلله رب العالمین ټول تعریفونه هغه الله لره دي چې د جهانونو پروردګار دی نو هغه به دسترخوان د هغه ځای نه بوچت کړي شي څومره ښایسته ماحول وي که نه الله رب العزت موږ ته دا رانصیب کړي دا نعمتونه موږ د دنیا شیزونو پسې نښتي یو د معمولي هلکه بھائی یو سړی حلاله زندګي تېری د هغه هم زندګي تېرېږي او یو سړی حرامه تېری د هغه هم تېرېږي لیکن کم سړی چې حلاله زندګي تېری هغه د دې دپاره تېری چې یاره زما یو بله زندګي ده جنت هغې ته ویلې کېږي زه به انشاءالله هغې ته ځمه او کم چې په حرامه تېری د هغه هم زندګي تېرېږي یاره یو سړي په حرامو باندې ډېره پیسه وګټله که نه نو دې به ستاسو څه خیال دی د حلال کمایه وال نه ډېره ډوډۍ وخوري او به یې تپوس کومه دې نه به ډېره وخوري نشي خواړی هم دقه به خوري څومره چې دا حلال والا خوري او به یې که ده ځان له د حلالو کور جوړ کړی مثلا دې په کرایه په کور کې اوسېږي او دې بل د حرامو کور جوړ کړی نو سم خیال دی یو شان زګونه نیسي که نه نیسي خو دغه شپږ فوټه وجود دی که نه د دې بس د قمره به سملی دی بیا چې کله دو وفات شي نو که سم خیال دی د دې مالدار دا کفن بل شاني د مالدار او د غریب کفن یو شاني هېڅ فرق پکې هم نه بیا چې د قبر ته ورننوځي نو سم خیال دی مالدار او غریب پکې څه فرق چې بھائی ورې دا مالدار دغه دی د ده پکې ټي وي ولګوو د ده پکې ایر کنډیشن ولګوو په قبر کې داسې خو نه ده یو شان دغه شان قبرونه نو ولې ځان له خپل آخرت تباه کړو نو الله رب العزت فرمایي چې دعواهم فیها سبحانک اللهم د دو ویناوه په دې جنت کې دا وي سبحانک اللهم پاکي د تعالی رای الله وتحیتهم فیها سلام او دعا د هغو به بدایي چې یو بل ته به سلامونه کوي واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین او خاتمه د وینا به د دو دایي چې ټول تعریفونه الله لره دي چې هغه رب دی د جهانونو الله دې عمل